وقال تعالى في مقام آخر والذين يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ملك كذاب وعائل مستكبر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله رب العزت سا احکامات منل دی یو کار باندے عمل کول دی اور سو د یو سیز نا منکی دل دی د منز بارکی د اللہ حکم دادے چی منزو کا نو د منز کول ضروری دی د روجے بارکی حکم دادے چی روجو انیسا نو د روجی نیسل ضروری دی دس کارونو نا اللہ وی منشا نو د هغې نه منع کېدل ضروری دي کومونه چې وایي منع شه لکه الله وایي د شرک نه منع شه د بدعت نه منع شه دغسې رب العالمین فرمایي د زنا نه منع شه مسلمان چې په معاشره کې ژوند تیری ډیر قسمه گناهونو سره د انسان مخوي که خیال موي د غیبت نه سړی نه بچ کیږي که ته غیبت نه کې خو او خو بیرې بل بکی دکسې د ماحول د گناهونو نه یو گناه د زنا نن زنا ډیر عام شوی ده حالانکہ زنا د اسلام په اول کې هم حرام ده د اسلام نه مخ کې هم حرام ده نو د اسلام نه رست هم زنا حرام ده نیکان خلق چې څومره یا اشراف خلق چې څومره هغوی به ځان د زنا نه بچ کو او زنا به نه کوله سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر د حیا د باب نه ډک صحابی دی رسول الله مبارک یو ځل فرمایي عثمان یو ځوان دی
کله چې په لار باندې رواني د اسمان ملائکو لا د عثمان نه حیا ورسي. دومره حیادار شخصیت عثمان رضی الله تعالی عنہ. کله چې دشمنان راغلل او هغې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور نه ګیره واچوله او دشمنان د کور نه غیر چاپیره شو، نو دک ټیم کې عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کور چت ته وختو او هغه دشمنانو ته وایي چې اے د اسلام او زما دشمنانو ما ولې وجنه؟ په درې وجو سره انسان وجلی شي. یو خو یو سړی قتل وکړي نو د قصاص په طور هغه په اسلام کې وجلی شي. ما خو څوک وجلی نه دي نو ما ولې وجنه؟ دویم یو سړی د دین اسلام نه واړېدو مرتد شو، د توبې موقع دې ولا 3 ورځو پورې ورکړه، اسلام قبول نکو نو مرتد وجلی شي. نو اے خلقو زه مرتد شوی هم نه بیا ما ولې وجنه؟ دریم نمبر کې وایي سړی اله وجلی شي چې هغه زنا وکړي او واده کړي وي. نو واده کړي سړی چې زنا وکړي رجم کولی شي، وجلی شي. نو وتوی ما زنیت فی الجاهلیت ولا فی الاسلام، نخو ما جاہلیت کے زنا کړی دا، نخو ما اسلام کے زنا کړی دا. اے ظالمانو ما ولی وجنه؟ تاسو خو ما په ناحق سره وجنه. بیا هم اغي د ګیری نه ونیو او په زور سره ګیره ولا برکړه، په مړې ولا چاړه راخ کړه او داغه د بدن داغه د مړې ویني د قران د پاسه توي شوي او سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو. نو عرض میں دا کو زنا دومره بدترین چیز دے چې پاک و خلقو د اسلام راوړلو نه مخکې د جاهلیت په دور کې هم زنا نه ده کړې. عرض میں دا کو پکار دار چې مسلمان پاک دامنی شروع کی، مسلمان د گناہ د ہر چوکٹ نزان بچ کی اور مسلمان دید اللہ رب العالمین صحیح فرمان بردار شي او صحیح تابعدار شي. د مسلمان ګور صفات دا ده، 3 صفات قرآن د مسلمانانو ذکر کړي، ډیر ذکر کړي، خو 3 صفات قرآن د مسلمانانو تړلې ذکر کړي چې مسلمان وینو دا 3 صفات به پکې. اللہ قرآن کے فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اول صفت د مؤمن بسوی غٹی تسبینا، دیر منزنا حجنا عمرینا، دیر روجی و زکاتنا نا. اول صفت د مؤمن دادے لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ سرب بل چاہتا را مدد شنوئی دا اللہ منلو سربا پیر بابا کاکا صاحب میاں کریم شاہ صاحب علی حجویری دی خلقو تبرا مدد شنوئی. لا يدعون مع اللہ الہا آخر. دا مسلمان دا مؤمن اول صفت دا دے چھ اللہ سرب شریک نہ پیدا کی، دا اللہ نہ علاوہ با بل چاہتا حاجت روا و مشکل کشان نوئی. دا مومن اول صفت دے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شویو ایو الذنب اعظم عند اللہ. اے دا اللہ پیغمبرہ گناہنو کی دا رب العالمین مختا دا اللہ پنس دا ٹولو لوئی گناہ کم یو دے. پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل ان تجعل للہ ندا وهو خلقك. ټول لوی گناہ دا دے چې ته الله سره شریک پیدا کی. حال دا دے چې دغه الله ته پیدا کړي، چې پیدا کړي صرف دغه الله ہے. نو را مدد ش صرف دغه یو الله توقع سوک د سره مشرک کا. دا د ټولو نه لوی گناہ دے چې الله سره سوک شریک پیدا کی. نو بہرحال د مومن اول صفت دا دے
سوئی لا يدعون مع اللہ الہا آخر چا سوک دا اللہ سر بل سوک نشریک کی الہ جاتا ہوئی الفتح الربانی کی شیخ عبدالقادر جیلانی 87 نمبر صفحہ کے دا الہ مانا کڑے دا عبدالقادر جیلانی کو پی جانے کنا لوی زوان جوتا خلقو دولسم زوان اگا عبدالقادر جیلانی نا پکار دا رچ دا بریلیان اور دا ابو جہل اولاد برتیان پکار دا چدید شیخ عبدالقادر جیلانی نے توحید زدگی شیخ عبدالقادر جیلانی فتح الربانی کوئی کل ما تعتمد علیہ فہو الہک ارعغ ذات چی تپاغ اعتماد کے دستا الہ دے نو تچ پیر تروانی یا قبر تروانی او دا اعتماد کے چی دے زما سرخو کی خکی دے ما تنی علک یا جینے راکی دے زما مشکلات ختمی دے زما قرضون ختمی دے زما غرق قشتے پار کی دا اعتماد دے او کن دے نو اگوی کل ما تعتمد علیہ فہو الہک ارغ سوک چی تپ اعتماد کے دستا الہ دے بیاوی وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَتَرْجَوْهُ فَهُوَ إِلَاهُكَ ارعغزات چتت بی اسباب یرکے پخاب دا زیارت دا ونینا لخت نرے بلا خشاک بیتے نکو ویدہ پسڑی کٹڑی الدب موگی ٹکوال غویان بے تڑلوی دا بابانے سگنیشی بوتلے دیتوی یرو اعتماد کل شیء تخاف منہ ارعغ ہستی ارغ ذات ارغ فیر فقیر نبی ولی جن فرشتہ چتا بغیر دا اسباب داغن یریگی یا داغن امیدون ساتی چی دی بزما مشکلات حل کی شیخ عبدالقادر جیلانی فرمائی فہو الہک ستا الہ برندے دغ فیر دغ فقیر دغ ولی دغ قبر دغ درگاہ دستا الہ دے نو اول صفت دا مؤمن دادے لا يدعون مع اللہ الہا آخر دا رب سر بسوک شریک نہ پیدا کی دویم صفت ولا يقتلون النفس مسلمان بن وجنی او دریم صفت مؤمن دادے ولا یزنون مسلمان بزنا نکی ددی صفاتو ددی بد عملونو نبا مسلمان زان ساتی دا دری صفات دی مسلمان اللہ سر بشریک نہ پیدا کی دویم قتل بنکی دریم زنا بنکی او چاچ زنا اکڑا ومن یفعل ذالکا یلقا اثاما چاچ زنا اکڑا اللہ ویدہ گناہ بدتا پا ورد جہنم کی رسی نو بارحال عرض میں دا کو چی دا مسلمان صفت دا دے چی دا گناہ نبا مسلمان زان ساتی او بیا پا گناہونو کے زنا دا دیر خطرناک گناہ دے او نن معاشرہ کے زنا دیر عام شوے دا دے وجنا نوجوانانو تا قرآنی تعلیم ورکول پکار دی دا رسول اللہ علیہ السلام دا احادیثو بیان دے نوجوانانو تا پکار دے دا زنا اڑینن دا مسلمان پا ملک کے کلاو دی کنی دی کلاو ار کفر ہر ناروا نند مسلمان ملک کی شروع دا مسلمان غافل دے دے صرف پخپل مونز باندے غیر دو کا کڑے دے صرف تلاوتونو ذکرونو باندے دو کا کڑے دے کم چی اصل مسائل دی دا اللہ قرآن دا محمد مصطفیٰ حدیث دا پا ملک کے دا حکمران دا پارا ضروری دا جنافذ کی حکمران تم دین نہ دے معلوم اوئی کہ زما دین صرف اور صرف دادے چھ تنخواہ پا ٹیم ورکم اب بلونو اصول کم او دغه رنگ چې کم دی په خلکو ټیکسونه ولګوم او هر ورځ منګئی په برا بوزم او ای که زما ذمہواری دا ده نه د حکمران اول ذمہ داری دا ده چې قرآن او سنت بنافذي
مونږ خو کچره دا مطالبه وکړو چې قانون دی د قرآن او د سنتي، عالم دی आवाज ته نه دی تیار، ځکه د عالم په حق کې دا لوی جرم دی. عالم سره هغه طاقت هم نشته، عالم د بادشاهي او د قضا په کرسی هم نه دی ناز چې د قرآن او د حدیث قانون نافذ کی. خو حکمران نه به د قیامت په ورځ رب العالمین تپوس کوي او دا قرآن به غاړې تاویزان دوي، دی قرآن به د ګریوان نه نیولي. الله به ورته وایي چې تا ته ما حکومت در کړو، تا ته ما طاقت در کړو، تا د قرآن غوند عظیم قانون، تا د محمد مصطفی د پیغام غوند عظیم پیغام په ملک ولې نافذونا، تا ولې فیصله په قرآن نه کولې، د زناکار سره د قرآنی معامله ولې نه کولا، د سودخور او د ګړکف سره دی د قرآن مطابق قرآنی سزاګانې ولې نه نافذ کولې. عالم خو کسو خلق کلاو کی نو آقا مجرم دے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. عالم ہو کر قرآن و دو سنت مسئلہ کی یا یہ مطالبہ کی دادا آقا پا حق کی لوئی جرم گڑلی شی، لیکن حکمران ته خو الله اختیار ورکړی دی او هیڅوک د دې نه منع کولی نشي. په کار دا ده چې حکمرانان فیصلې د قرآن او د احادیثو د رسول الله مطابق کی. کم ځای چې ظلم کیږي د قرآن د قانون مطابق حکمران دی هغه ظلم منع کی. کم ځای کې چې کرپشن کیږي، سودی معامله کیږي، حکمران دی هغه منع کی. کم ځای کې غلا کیږي، سود کیږي، رشوت والا معاملات کیږي، زناګانی کیږي، دا ټول خبره حل کول د بادشاہ وقت او د اسلامی حکمران ذمہ داری ده. بہرحال نو د مسلمان صفات دادی چې د زنا ماحول به مسلمان ختمی. عرض میں دا کو او قرآن ډیر په کامل انداز سره او ډیر په پورا انداز سره د زنا حکم ذکر کړي او زنا سزا د پاره دو طریقې قرآن ذکر کړي. اول خو قرآن وی الزانیۃ والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زناکار سړی او زناکار خزا کچر تکي واده کړی شوی وی نو بیا خو رجم کا سزا د قرآن دادا. یو سړی واده کړی شوی دی او یو خزا واده کړی شوی دا او د واده نه باوجود بیا هم زنا وکړه نو بیا رجم کا. رجم دیتا ہوئی پکاڑو باندی اولا پکاڑو کے پٹ کا چه ساتی اوزی و مردار شی او کنا وعده کړی شوی نو الکم نا وعده کړی شوی او جینه هم نو بیا وی فجلدوهم کل واحد منهما 100 جلدہ. سل دوری او سل گزارا دی الک ته دی مولگی او دی جینه ته دی مولگی. او د امام شافعی سے مسلک کې دام دی یو کال د پاره د ملک نم لره کا چې بیا دا سے عملونه کی. دا خو یو خبره شو چې زناکار ته دا سزا ملاوي شي. دویمه خبره قرآن وی ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله. کله چې زناکار ته سزا ورکې زړه کې په رحم را نشي. پکاړو اوله پټي کا پکاړو کې داسې سزا ورکا چې نور خلق ته عبرت وادي. او بیا قرآن دویمه طریقه ذکر کړي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د مسلمانانو یو ډله دی حاضر وي چې هغه ګوري زنانه دی هم حاضر شي نارینه دی هم حاضر شي زناکار ته د بادشاہ وقت سزا ورکی. کچرته کې یو ځل زناکار سړی او زناکار خزا پکاړو او وشتلی شو او پکاړو کې پټ کړی شو مردار شو. په دې ملک کې بیا څوک زناو کی لیکن کم داسې بادشاہ سره چې د سړی ژوند دی چې ټول نه لوی زناکار او غدار هغه بادشاہي نو د رعایا باره کې څه خیال لې. قرآن وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د مسلمانانو مخې ته دی دلا سزا چې کم دنه ورکړي شي.
بہرحال د ہر گناہ صدباب مسلمانانو لپکار دے چہ ہر گناہ بند کی او بیا زیاد تر د زنا مذمت چہ زنا سر معاشرہ خرابیگی د خلق و عزتون خرابیگی پکار داد چہ مسلمان دیر احتیاط سر قدم اچی دا شیطان دا انسان دشمن دے دیر نیکان خلق او دیر پاک خلق او دیر اللہ تا نزدی خلق دیر عبادت گزار خلق شیطان دو ککڑی دی او زنا کولو تے مجرم کڑی دی دے وجنا اللہ نا دیر زیاد سوال کول چے اے اللہ ما دا ہر گناہ نہ بچ کے او زما دا گناہ نہ بچ کے دل زما کمال نہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ زک نیکی کو مم زما کمال نہ دے او زک گناہ نہ بچ کی گا مم زما کمال نہ دے دا صرف ستا فضل اور رحم دے پکار دادا چھ انسان مکمل ہر ٹیم اللہ دا سے پا ذہن حاضر ساتی چھ انسان گناہ تا متوجہ نشی اور گناہ ہونگی پیغمبر علیہ السلام فرمائے البخاری کے حدیث راضی رسول اللہ فرمائے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن غل سڑے چھ غلا کئی دگا ٹیم تی ایمان اچت شی شرابی سڑے چھ شراب کی دگا ٹیم تی ایمان اچت شی اور زناکار چھ زنا کئی دگا ٹیم تی ایمان اچت شی کپا دگا حال کے مڑ شو دی بی ایمان دا دنیا نہ لاڑ سوچ پکار دے مسلمان تھا چید اللہ دا طرف رکم قانون تالا مقرر دے پاگے عملو کا او زنا دسترگو ہم زنا دا دا لاسو زان لزنا دا دا خپو دا جب زان لزنا دا کم زیکی چھ اللہ تا دا بے حیائے دا قتلو نا منکڑی علتا منشا ورنہ علتا دا قتل زنا دا نبی علیہ السلام فرمائے سترگ ہم زنا کی جب ہم زنا کی گوگن ہم زنا کی دسترگو بیزایا قتل او دا بیزایا استعمال دا دسترگو زنا دا یو زنانا تا پا دینیت قتل دی چھ دا زنانا تیریگی کو دریگی چیزو تلار پریگدم یا دا زمونگ دا کور زنانا دا یا ندا دی توی دا تعارف نظر دا پیجنگلو نظر پا دی اللہ پوئی گی خوچ کل دی تعارف اکو او بیا دی داغی پندو تاو داغی لاسو تاو داغی باڑے تاو داغی حسن تاو داغی قدمونو تا قتل شروع کرو نو اللہ فرمائی یعلم خائنت الاعین اے دا عدم بچی استا رب دا سی غافل ذات میں دے اول نظر باندے دو ہم رب پوئی گی خود دویم نمبر کی چے دے کم خیانت پسترگو کی راگئے ستا دسترگو دا خیانت پا دے تارو پا رازم رب العالمین پوئی گی یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور اللہ فرمائی دا نظر نباد چے دے کم پیسل سینہ کے پٹکڑا دا دے خز بارکے اللہ وی پا دا راز دے سینو باندیم پوئی دن کے ساتھ یو اللہ دے دے دا وجنا انسان ریموٹ مستقل دا سی دے اگنی چی ریموٹ دا دا اللہ پا اختیار کرے دا کم گاڑی ریموٹ یا دا کم گاڑی چابی یا دا کم بلب او مشندرے بٹن چی زمونگ اختیار کے نہیں آگا مشندرے مونگ پلا گنو نہیں گنو نو زمونگ ریموٹ دا اللہ پا اختیار کرے دا سی نشو کولی چی گناہو کو بیعت روانکو بلکہ گناہ چے دے اکڑا اگر لکھ شوا رب العالمین بدر سرداغے محاسبہ کی نو بیا انسان کی کمال اللہ دائے خدے دا بشر مقام پدے باندے اچھتے چے دکی اللہ طاقت دا گناہ خدے و بیا مورتا اللہ وی گناہ مکوا دا یو غاٹا مسئلہ خلق جوڑا کرے دا بشر تلوئے مقام حاصل لک نور تلوئے مقام حالانکہ دا فیصلہ اول پکار دا کہ مقام دا بشریت آلہ دے کہ مقام دا نورانیت آلہ دے یو نور دا اللہ مخلوق دے یو نور دا اللہ صفت دے کم نور چھ مخلوق دے داغین دا بشر مقام آلہ دے
دا بس مقام وی د نورانیت چې هغه نور وی او بر اسمان ته لړ شي الته ټول انوارات والا مخلوق پاتې کیږي مقام د بشریت خو اعلی دا ده چې هغه زیت تللی دی کم زیت چې نور والا خلق نشتلی مقام دا ده مقام دا ده چې سړی بشر وی بچے د آمینی وی اور پلار د سلورو جنکو د سلورو الکانو وی د علی او د ابو العاص خروی د ابو سفیان عمر او ابو بکر زوم وی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او هغه مقام ته لړشي کم مقام ته چې د نورانیت لوی فرشتہ جبرئیل امین هم د تلو خیال نشي کولی عرش مو الله تعالی بللو جبرئیل خکته پاتې شو محمد مصطفی عرش تلاړ نو نور اعلی شو که بشر اعلی شو بشر اعلی شو مقام الله بشر ته پدې ور کړی دی چې دغه طاقت د ګناه شتا او بیا ځان بچ کی که بشر اعلی شي نو نور اعلی شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اشرف المخلوقات نوزی بشر چې څومره دي دي ته اشرف المخلوقات وي نور ته خو اشرف المخلوقات نه دی ویلي نو کچر تکی د نور مقام اعلی شي بیا خو رسول الله اشرف المخلوقات پاتې نشو خلق وی چې موږ رسول الله ته نور وې نو بس دا مډیر غټ کار وکړو دا هیڅ کمال نه دی غیب دی ورکه پیدا کو هغه اعلی مقام نه دی راخته کو یو طرف ته وګوره زلیخی غوند کې حسن د زلیخی غوند دولت چې موجود وي د زلیخی غوند کې روب او دبدبه موجود ده د زلیخی غوند ځواني موجود ده او بلخوا جبرئیل علیہ السلام دی او ورته زلیخه وی چې هاي تلک ما تراشه او مثال جبرئیل ورته وی معاذ الله زد الله نه یریګم نو دا خو سم مقام نشو کنه که مقام شو چې جبرئیل وی نه زد الله نه یریګم دا مقام شو دا څه شو دا مقام نشو ولی جبرئیل کی طاقت د زنا نشتا جبرئیل نفسانی طاقت نه لري نو دا هیڅ مقام نه دی که جبرئیل وی چې نه زتا ته نه درځم خو کچرته جبرئیل نوی یوسف علیہ السلام شي او د یوسف علیہ السلام غوند حسن او د یوسف علیہ السلام غوند ځواني او هر قسم سہولیات موجود دي او اقدام خزو کی ورتوی هاي تلک ما طرف تراشا اور یوسف علیہ السلام وی معاذ الله انه ربی زد خپل رب نه پناه غواړم آغا زما رب دې ز زنا نکوم نو کمال دا شو کمال ولې دا شو جبرئیل کی طاقت شته د شهواتو نشتا اغا کزان من کی دا اس کمال نه دے کمال خدا دے چې د یوسف علیہ السلام غند حسن د یوسف علیہ السلام غند ځواني وی او بیا وی معاذ الله زد رب نه یریګم نو عرض میں دا کو چې مسلمان کې الله دا ملکای خدا چې دی به گناہ قادر دے بیا ورته رب العالمین فرمای چې اے مسلمانا د زنا نه منشا د گناہ نه منشا او دی منشو نو دا د رب العالمین حکم دو منو دی وجنه الله رب العزت د ډیر لوی مقام ورکی او کچرته کې د الله نافرمانی وکړه نو د مقام بیا د زناورو نم راکته شو دیو جن مسلمان د رز د شپه د هر ساعت دا پکار دا چې د الله رب العزت د تابعداري مطابق وي او پکار دا چې د رب العالمین نه داسې ير وکي چې د الله رب العالمین نافرمانی ونکي حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم درې کسان داسې دي چې رب العالمین به هغې سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي
نه به ورته الله رب العالمین د مینې او محبت په نظر ګوري او نه به الله د ګناهونو نه پاک کی. لومبه هغه سړی دی شیخ زانن، هغه واده کړی سړی یا هغه بوډا چې هغه زناکار وي. ټول نه به زیات د قیامت په ورځ الله داسې سړي ته غوسوي. ځکه عام سړی چې زنا کوي، ګناه کوي، غلا کوي، نو د دې په نسبت باندې د بوډا سړي غلا او زنا دو چند شمارلی شي. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي چاله چې الله 80 کاله ژوند ورکو او د پاغي کې هم الله رضا نه کو مړ شو، د قیامت په ورځ دی الله ته دا عذر نشي پیش کوله چې یا الله ما ته خو پته نه و. 80 کاله ژوند ډیر لوی شی دی. نو بهرحال شیخ زانن کم بوډا چې زناکار وي الله ته به د قیامت په ورځ دا ډیر مبعوث وي. دویم نمبر ملک کذاب، دروغجن بادشاہ، دته به الله د قیامت په ورځ ډیر غوسي. دروغجن بادشاہ دی ته وي چې هغه وي کله زما حکومت راغی تاسو به انصاف وینئ، بیا یې د بیټ د بال په ځای ملا ته نیولي. دی ته وي کذاب بادشاہ، هر سیز په بر روان او عوامو سره ظلم. ملک کذاب، دته به الله د قیامت پر ورځ ډیر غوسي چې دوی چې زه خو به ریاست مدینه قائموم، جی زه خو به دا انقلاب راولم، زه خو به دا انقلاب راولم، چې راغې نو ټوله خبره پاتې شوه. بل عائل متکبر، هغه غریب سړی چې هغه متکبر، مالدار سړی خو که متکبر شي د مال غرور دی ورکې، مال په دوکه کې راوستی دی. چې غریب هم وي بیا هم په چا سلام نه اچوي. نو دا درې کسان دا به رب العالمین د قیامت په ورځ به دوی ته ډېر زیات غوسوي. عرض مې دا کو چې مسلمانان خپله معاشره کې عفت پیدا کړي، مسلمانان خپله معاشره د قرآن او د سنت تابعدار کړي او خپله معاشره کې بې دینۍ او بې حیایۍ مسلمان مکمل ختم کړي. کنی چې وګورې زمونږ معاشره نن نوجوانان ہر طرف ته گناہ تمائلہ، ہر طرف ته د گناہ شوق، ہر طرف ته د گناہ طرف ته میلان. او یوازې د معاشره وجم نه ده، قانون په مسلمان داسې جوړ دی چې په یو گناہ باندې پابندی نشته. نن خلق رالل او منس پسې ګډا کوي چې روکو لذي ځان لګړه، چې سجدي لذي ځان لګړه، چې دعا کوي ځان لګړه. او په داسې ملک کې هغه 2 ورځې 3 ورځې اسې بند کړی شي، میاش پس چې ګوري ښه بېغمه بیا هغه ګرځي. او که چا د قرآن او د سنت خبره وکړه داسې جیل ته به ورواچي چې په عمرونو به د هغه نوم ته په دنیا ونه ویني. نو معاشره زمون بی دینه طرف ته ډیره روانه ده. دیو جنا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو کو ټول نه لوی زنا کمره. پیغمبر علیه السلام فرمایي انت زانی خلیل تجارکا، د ټول نه لوی زنا هغه ده چې سړی د خپل گاونډي ښځې سره کوي. عام زنا او د گاوند کې زنا د دې ډېر لوی فرق دی. لس چند حدیث کې راځي چې د دې فرق زیات دی. د گاونډي نه غلا، د گاونډي سره ګړکفي او د گاونډي د کور سره زنا، دا په لس چند د عامو زناګانو نه بدتره ده. اسلام داسې د عفت او د پاک دامنۍ دین دی چې تا ته وایي ستا گاونډ او ستا معاشره سمه کا. او نوجوان ته وایي چې ای نوجوانا خپل سترګو کې حیا پیدا کا. کله چې د بل خور او لور په لار رواني دا سوچ کو چې ستا به هم څوک خور وي، ستا به هم څوک لور وي. او دیو جن علامہ ابن قیم رحمت الله علیه وی چې کله ته په لار روانې او یو جینې ولیدې او ستا د روب او دبدبې د وجنه او ستا د کمسلتوب د وجنه جینې خپه نیولې شوه، نوی اے د آدم بچیا اے په جذبه کې ډک نوجوانا ستانا د زنګل هغه خنزیر ډېر بهتر دی. که د هغه په لار کې راشي ښځه لار نه بدلی، ته خو د خنزیر او د شر مخ نه هم زیات ګنده شوې چې ستا د لاسه یو مسلمان جینۍ په لار نشي تلی.
دیو جنہ د مسلمان سترګو کې به حیا وي، د نوجوان سترګو کې به حیا وي. داسې نوجوان دی چې لاس کې موبایل دی، سینډلې مچولی دي، تنګې جامې یې مچولی دي، سر کې لاړه لړولې ده، کلین شو یې کړې ده، په موبایل یې ګانه لګولې ده، او چې خوا کې ګاونډی جینۍ تېرېږي یا د کلیوالو جینۍ ښځه تېرېږي، د هغه ګانه تیزۍ په دې وجه چې دا زه ځان ته څنګه متوجه کړم. لعنت دي شي په داسې نوجوان باندې چې د کې حیا نشته، د کې غیرت نشته، د کې تصور سوچ او فکر نشته. پکار دار چې عبرت حاصل کی نوجوانان، پکار دار چې مونږ پوهه ورکو خپل ماشومانو ته، او دا به اله کیږي دا به اله کیږي چې کله مونږ ماشومانو ته د قرآن او د سنت تعلیم ورکو. کم ماشومان چې صرف د ABCD پیداوار وي، هغه مدرسې سره هیڅ تعلق نه وي، هغه نه به د معاشرې هم دکسې سړی جوړیږي چې هغه د پردی خور مور او لور عزت ته نه ګوري. د ده مثال به د یو درنده وي چې په کم څیز باندې جامې ګرمیږي دی به په هغې لګیا کېږي. او کله چې مسلمان مونږ وایو اعلی ډاکټر ته هم جوړ کا، بهترین انجینیر هم ته جوړ کا، خو کامیاب ترین مسلمان ته هم جوړ کا. چې داسې نه وي چې صرف ډیپلوما یې کړې ده، صرف BCom یې کړی دی، صرف PhD کړی ده، او صرف MPhil یې کړی دی، او صرف هیلې چې کړی دی، لیکن د اسلام په خوا باندې نه دی تېر شوی. دا څنګه مسلمان دی او دا څنګه نوجوان دی؟ پکار دار چې مسلمانان خپل معاشره باندې نظر وکړي، عزتمندو د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتي. د ماښام نه بعد خپل ماشومان بالکل ګرځېدو ته مه پرېږدئ. هسې هم د سکول مدرسې نه علاوه د بازار ماحول ډېر ګنده شوی دی. ماشوم چې 14-15 کالو ته رسي، د هر حرامیتوب نه وتې وي، په هر حرامیتوب کې د هغه تجربه وي. ولې؟ ماحول انتهایی ګنده دی. ماشومان زیات تر کورونو کې محدود ساتي، ډېر د موبایل، ډېر د لهو لعب څیزونه، ډېر د عیاشۍ څیزونه، ډېر فضول پیسې ورته مه ورکوئ، ځکه سبا به ستا ګریوان ته لاس اچوي، بیا به ته کله یو خوا منډه وی کله بل خوا، کوم ځای کې به داسې پیر صاحب ملاویږي، داسې تعویزګر صاحب به ملاویږي چې داسې تعویز په دې ماشوم باندې وکړي چې زما ګریوان ته لاس نه اچي، بیا به یو تعویز فایده در نه کړي. فایده به دا در کړي چې خپل ماشوم ته د قرآن او د سنت تعلیم ورکړي. الله رب العالمین دی زموږ ستاسو معاشره قرآني معاشره قایم کړي، او الله رب العالمین دی زموږ ستاسو نوجوانان معشومان د قرآن و د سنت تابعدار کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا رب العالمین څومره ملګري ناست دي، پزله کې څومره شرعي حاجات دي، یا رب العالمین حاجات شرعیه پوره کړي. چاته څه قسمه پریشانۍ دي، تکالیف دي، مصیبتونه او قرضونه بیماری دي، یا رب العالمین د ټولو مسلمانانو حامی ناصر او مددگار شي. یا رب العالمین په مونږ کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله د اسلام خلاف چې څومره قوتونه استعمالیږي، یا رب العالمین د ټولو اتفاق ختم کړي. یا الله اسلام ته غلبه ورکړي، یا الله کفر مغلوب کړي.